نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سپیډ خو زیات نه ده محترم اوریدونکو دغه تیرې 2 هفتې مونږ او تاسو د الله تبارک وتعالى قدرتونه بیان کړل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احسانات مو بیان کړل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف په مسلمانانو یا په خپل امت باندې احسان نه دی کړی بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول انسانیت باندې احسان کړی دی او صرف یو احسان نه بلکې ډېر احسانات نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې ټول انسانیت باندې کړی دي محترم الله تبارک وتعالى د انسانیت د هدایت لپاره د انبیاء کرامو سلسله شروع کړه چې د مخلوق او د الله په منځ کې یو واسطه مقرره شي او د دې لپاره الله تبارک وتعالى خپل نبی ته خپل هدایات ورولېګل خپل احکام یې ورته ورولېګل او خپل شریعت یې ورته حواله کوم د دې انبیاء کرامو یا د دې واسطې یا د دې سلسله اخرنه کړي زمونږ تاسو خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې الله تبارک وتعالى د هغه په ذریعہ سره د نبوت سلسله ختم کړله او نبوت سر ته ورسېدو او همدغه رنګي خپل اخرنه کتاب د قران مجید په شکل کې الله تبارک وتعالى په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې را نازل کوم نو الله تبارک وتعالى خپل رضا خپل منشا خپل هدایات او خپل احکام دا د قران په شکل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حواله کړل نو دلته 2 خبرې دي یو خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو مقصد یو خبره د قران کریم د نازلېدو مقصد د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم احسانات په انسانیت باندې هغه خو موږ تاسو 13 هفته بیان کړل خو اوس راځو دې خبرې ته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو مقصد څه
ولی الله تبارک وتعالى نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولګلو او ولی الله تبارک وتعالى نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دومره لوی مرتبه ورکړه چې د نبوت هغه پاک منصب هغه پاک سلسله په نبی علیه الصلاۃ والسلام سره اختتام ته ورسوله. مونږ تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام فضایل ډیر بیانو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پر ربیع الاول کې پیدا شوی دی. دا د فضیلت دومره خلا الله تبارک وتعالى ورکړی دا. خو دې طرف ته مو فکر نه دی تللی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام راغلی د څه د پاره دا غدراتلو مقصد څه. نو قران کریم کې الله تبارک وتعالى د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلو مقصد واضح کړی دی. یو ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفکرون. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل راتلو مقصد بیانوي الله تبارک وتعالى چې ته مونږ دې د پاره را لګلې چې تا ته مونږ دغه کتاب در نازل کو قران کریم مونږ ته باندې نازل کو لتبین للناس ما نزل الیهم چې ته خلکو ته هغه څه بیان کی کوم چې د دوی د پاره را نازل شوی دي. یعنی د الله د طرف نه چې کوم احکام تا ته را لګلې شوی دي کوم احکام پتا باندې را نازل شوی دي هغه احکام ته خلکو ته بیان کی د هغه وضاحت کی د الله منشا او د الله رضا ورته وخی. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلو په مقاصدو کې یو مقصد د قران بیانول دي. دویم مقصد د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلو دا دی چې هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلو په مقاصدو کې دویم مقصد دا دی چې هغه به دین حق خلقو ته بیانوي او د دین حق ته په ځمکه باندې غلبه ورکړي. چې څومره ادیان په مخ د ځمکه باندې موجود دي چې په دې ټول دینونو باندې غوره او غالب دین صرف دین اسلام وي. نور خلقو ته به اجازه وي هغه د خپل عبادت کوي خو د دین اسلام چې کوم قوانین دي هغه قوانینو سره به کار نه ساتي باغی کې به دخل اندازی نه کوي. حکومت او حکمرانی دا به د اسلام په لاس کې. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام راتلو په مقاصدو کې دویم مقصد دا و چې په مقدس مکه به الهی قانون نافذوي. دا دویم مقصد د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلو. د قران کریم د نزول مقصد یو دا و چې خلق د گمراهۍ د کفر او د شرک د تور تیارونه د هدایت او د ایمان نور طرف تراشي. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. الله تبارک وتعالى قران کریم کې ورته فرمایي چې دغه کتاب چې مونږ ته در نازل کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې دغه کتاب چې مونږ ته را نازل کړی دی دا د دې لپاره را نازل کړی دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې تبه خلق د تور تیارونه د کفر نه د شرک نه د گمراهۍ نه د ایمان او د هدایت رڼا طرف ته راولي. نو د قران کریم د نزول مقصد دغه دی چې خلق د کفر او د شرک د گمراهۍ نه بچي او ایمان او هدایت نور طرف ته راشي. نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه د دین حق دعوت شروع کړلو د دین پس د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخالفت شروع شو. کتا سو چرته د تاریخ په کتابونو کې یا د اسلامیات په کتابونو کې کتلی نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه مکرمه کې په صادق او امین باندې مشهور وو. هغه د رښتونی او د امانتدار لقب ملاو. اگر که کفار او اگر که مشرکین وو خو مشرکین هم په د باندې دومره اعتماد کولو چې دته به د صادق او د امین لقب استعمالولو. خو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین اسلام دعوت شروع کو نو اول خپلوانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بایکاټ وکړو. د قسمه تکالیف ورسېدل مشکلات ورته ورسېدل پکانو باندې وشتل شو د ساحر او د مجنون د لیونین ورته ویل شو. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا هر څه برداشت کړل خو د دین حق په بیان کې د څه قسمه سستی و نه کړله. بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو تاریخ چې تاسو وګورئ
نو الله تبارک وتعالى د سنا آشنا ملګری ورکړیو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې تاریخ د هغه د مثال راوړلو نه عاجز دي. په تاریخ کې د انسانان نه دي تیر شوی لکه څنګه چې صحابه کرامو څومره حد پورې چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګرتیا کړی ده، څومره حد پورې چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مینا او محبت په خپل زړونو کې ټینګ نیولې وو. هغه صرف دا نه و چې په خبرو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عاشقانو، بلکې هغه په خپل عمل سره ظاهرول چې په مونږ کې څومره د الله د رسول او د دین اسلام مینا او محبت دي. نو صحابه کرامو خپل عملی ژوند دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نزدکو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام نور او د هغه د ایمان صحبت دا براه راست په صحابه کرامو باندې لګیدو. دا هغه اثر دا چې صحابه کرامو هر قسمه تکلیفونه تیر کړل. هغه هجرت وکړو، کله د حبشي هجرت، کله د مدینی هجرت، خپل کاروبارونه، خپل بچی، خپل ابایی وطن، د پلار او د نیکه وطن دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو خبره دوی قربان کړی دي. دوی خپل باغونه د کجورو غټ غټ باغونه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو فرمان باندې قربان کړی دي. دوی هر څه قربان کړل، شهادتونه، زخمونه، خپل جایداد، خپل مال، دولت، کاروبار، دا هر څه په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې قربان کړل. خدایغه باوجود دوی په دین اسلام کې څه ښکارا نه کړل. دا غي نتیجه دا و چې الله تبارک وتعالى دوی ته په قران کریم کې زې په زې انعامات اعلان کړی دي. تاسو که قران کریم مطالعه شروع کړئ نو صحابه کرامو ته چې څومره القابات ملاو شوی دي دومره القابات بیا بل چاته نه دي ملاو شوی. قران کریم د الف لام میم نه ونیسه تر والناس پورې په هر ځای کې په هر سپاره کې د صحابه کرامو صفات موجود دي. قران کریم کې کله الله تبارک وتعالى د دوی د هدایت گواهی ورکړي، کله د دوی د کامیابی گواهی ورکړي، کله د دوی د ایمان گواهی ورکړي، کله د دوی د صداقت گواهی ورکړي. الله تبارک وتعالى فرمایي اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. همدغه خلق دي چې دوی په هدایت باندې دي، همدغه خلق دي چې دوی کامیاب دي. الله تبارک وتعالى منافقانو ته څویل چې امنو کما امن الناس، تاسو داسې ایمان راوړی لکه صحابه کرامو چې څنګه ایمان راوړی دي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کدوې داسې ایمان راوړو د کفارو د مشرکینو لکه څنګه چې صحابه کرامو ایمان راوړی دي، فقد اهتدوا، نو دوی به بیا په هدایت باندې شي. اولئک هم الراشدون، دا امغه خلق دي چې سیده دي، په نیغه لار باندې دي. اولئک هم الصادقون، دا رښتونی خلق دي. اولئک علی هدى من ربهم، دا په هدایت باندې دي. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، دا هغه خلق دي چې الله تبارک وتعالى د دوی زړونه د تقوا لپاره خاص کړی دي. رضی الله عنهم ورضوا عنه، په هر ځای کې قران کریم کې تاسو ته دغه آیت راځي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د دوی نه راضي دي، دوی د الله نه راضي دي. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. صحابه کرامو صفات په دې آیت کې الله تبارک وتعالى بیان کړی دي چې د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم ملګری دي اشداء علی الكفار رحماء بینهم، دوی د کافر د لپاره سختی او د مسلمان د لپاره نرم دي. یعنی د کافر سره دوی نرمي نشي برداشت کولی، دا غي سره خپه سختي سره مخې ته راځي. نو صحابه کرامو ته دغه انعامات قران کریم بیان کړی دي، دا په دې وجه بیان کړی دي چې صحابه کرامو قرباني ورکړي ده. هغه په خپل عمل کې عشق رسول خودل دي، هغه د دین اسلام د لپاره خپل وینې توې کړی دي، خپل هر څه قربان کړی دي. خدای دین اسلام سره مونږ تاسو د محبت دعوه کوم. امغه قران چې کوم په صحابه کرامو مخې ته په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل شوی وو، امغه قران مونږ تاسو ته مر رسیدلی دي. امغه احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام اقوال، د هغه کردار، د هغه افعال، د هغه اعمال، هغه هر څه مونږ تاسو ته رسیدلی دي، خو محفوظ را رسیدلی دي، خلکو په ځانونه قربان کړی دي. خو د افسوس خبره ده چې هغه قران مونږ تاسو ته بیانېږي، هغه حدیث مونږ تاسو ته بیانېږي، خو زمونږ تاسو په عملی ژوند کې څه تبدیلی نه راځي. مونږ تاسو صرف د خبرو تر حده پورې عاشق رسول یو، د خبرو تر حده پورې مونږ تاسو د الله تبارک وتعالى بندگان ځان ته وایو، د خبرو تر حده پورې مونږ تاسو په دین اسلام باندې سر قربانولو ته تیار یو. خو که عمل تراشي نو وړو کې عملم د دین اسلام مطابق نشو کولای.
عشق رسول صرف دې ته نه وایي چې ته په خولې سره دعوه وکړې چې زه عشق رسول یم. عشق رسول به ته په خپل عمل کې ظاهروي. زمونږ ستاسو د مسلمانانو معاشره وګوره، زمونږ ستاسو معاشره په ټوله دنیا کې ډیره بدنامه معاشره ده. ځکه بدنامه معاشره ده چې په خولې کې مونږ تاسو د اسلام دعوه لرو، په خولې کې مونږ د عشق رسول دعوه لرو، په خولې مونږ تاسو د قران کریم سره د محبت دعوه لرو، خو په ټوله دنیا کې په ملاوت کې مونږ بدنام یو، په قتل کې مونږ بدنام یو، په دروغ، په دوکا، په خیانت کې مونږ تاسو بدنام یو. زمونږ تاسو د معاشرین نه قتل ختم شو، نه دروغ دوکا ختم شو، نه زنا او ډاکا ختم شو، نه خیانت ختم شو. مونږ تاسو دین اسلام هغه دین اسلام خوښ کړی دی، کوم دین اسلام چې هر یو انسان په خپل ذهن کې جوړ کړی دی. مونږ تاسو ته چې کوم یو آسان وي، زمونږ د خواهشاتو برابر وي، زمونږ د رواج برابر وي، زمونږ د معاشري برابر وي، د هغې دین اسلام مطابق عمل کوو. خو چې زمونږ د معاشري سره په ټکر کې شي، زمونږ د رواج سره په ټکر کې شي، زمونږ خپل ذهن سره په ټکر کې شي، هغه احکام بیا مونږ تاسو نه منو. ډېر احکام د شریعت داسې دي چې زمونږ تاسو په معاشره کې بالکل نااشنا دي. خلک په دې پوهېږي نه چې دا د دین اسلام یو حکم دی، د شریعت یو حکم دی، یو فریضه ده. ځکه چې دین اسلام مونږ تاسو محدود کړی دی تر عباداتو پورې، چې مونږ، روژه، حج، زکات دي. تر دې حده پورې مونږ تاسو دین ګڼو. د دین علاوه معاملاتو کې مونږ ځان آزاد ګڼو، په معاشرت کې مونږ ځان آزاد ګڼو، په اخلاقیاتو کې ځان آزاد ګڼو. د دې وجه دا ده چې د دین اسلام نه لا علمي ده زمونږ تاسو په معاشره کې. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت، د هغه اوصاف، د هغه کردار، د هغه اعمال دا هیڅ چاته نه دی یاد. خو چې یو بدصورت انګریز راواخلي او چا مخې ته د هغې نوم کېدی یا صرف تصویر یې ورته کېدی، نو د هغې پوره بایو هغوی درته بیان کړي چې دا فلانې دی، فلانې نوم یې دی، فلانې بچی دی، دومره دومره جایداد دی، دا کار کوي. او د خپل نبی چې شپه ورځ د هغې کلمه مونږ تاسو تیروو، په هر مانځه کې درود پې وایو، د هغه سیرت یې چاته هم نه دی یاد. د غرنګې صحابه کرامو غوندې لوی لوی شخصیات زمونږ تاسو په معاشره کې موجود دي چې داسې شخصیات د هیڅ چا سره هم نشته. داسې حکومت لکه څنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کړی دی، د یورپ یو بادشاه هم داسې بادشاهت نشي کولی چې څومره د حقوقو خیال په هغې کې ساتلی شوی. خو موږ تاسو بیا هم د یورپ نه متاثره یو، د انګریز نه متاثره یو، د امریکې نه متاثره یو. د هغوی غوندې معاشره موږ تاسو خوښوو، ځکه چې لا علمي ده. د صحابه کرامو ژوند مو نه دی کتلی، د نبي علیه الصلاۃ والسلام سیرت مو نه دی کتلی، د نبي علیه الصلاۃ والسلام صورت مو د خپل ژوند نه وباسلو. موږ تاسو چې شکل جوړو، نو یو انګریز وګورو چې دغه انګریز ډېر ښایسته ښکاري، دا نن سبا ډېر فیمس دی، نو د هغه انګریز شکل او صورت راواخلو او نایي ته یې وښیو چې دغه شکل او صورت زمان جوړ کړ. داسې نه ګورو چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام شکل او صورت څنګه و. الله تبارک وتعالی ماته څه ویلي دي چې ته خپل شکل او صورت څنګه جوړ کړه. قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. ستاسو د پاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې، په زندگی کې بهترینه نمونه ده. نمونه ته موږ تاسو خپل ژبه کې وایو سمپل ټکي زموږ تاسو په معاشره کې عام دي. لکه ته چې یو ماشوم ولیږي بازار ته او یو شی ورکړي، ورته وایي چې دا دکاندار ته وښیه چې دغه رنګ یو شی درکړي، نو دا شی دا سمپل شو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ تاسو ته راولیږلو یو بهترینه نمونه ده، یو سمپل دی زموږ تاسو لپاره، د دې لپاره چې تاسو که د الله رضا غواړئ، د الله د رضا مطابق ژوند غواړئ، نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند وګورئ، هغې مطابق تاسو خپل ژوند اختیار کړئ. که هغه د سیرت په لحاظ سره، که د اخلاقو په لحاظ سره، که د معاملاتو په لحاظ سره، که د تجارت په لحاظ سره، که د عبادت په لحاظ سره، که سیرت وي که صورت وي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام غوندې. او موږ تاسو صرف د خبرو تر حده پورې عاشق رسول یو. داسې نه ده چې زموږ تاسو په معاشره کې حقوق نه دي بیان شوي. تقریبا د یو نیم کال خطابت ما وکړو، په دې یو نیم کال کې په غیبت بیان شوی دی، په چغلخوري بیان شوی دی، په زنا په ډاکه بیان شوی دی، په دروغو په ملاوټ بیان شوی دی، د منځ په فضایلو، د زکات، د حج، د جهاد په فضایلو چې څومره د دین اسلام احکام دي تقریبا ټول بیان شوی دي. خو په معاشره کې یا په محله کې چې د هغې نتیجه وګورئ، نو نتیجه یې په 100 کې 2% ده. ځکه چې تر اوسه پورې زموږ تاسو معاشره یا زموږ تاسو محله یا کلی دې ته برابر نه شو چې د جمع منځونو ته پابندۍ سره راشي. نور د دین اسلام احکام خو بیا ډېر مشکل دي چې دوی پوره کوي.
صرف د جمع منځ ته راتلل مرنه نه کیږي چې په هر یو قدم ورته نیکی ملويږي، هر یو منځ په 25 یا 27 درجو بدلیږي، دغه قرباني مرنه نه کیږي. نو نور قرباني ک دین اسلام تاسو نه مطالبه وکړي چې خپل سرونه قربان کړي، یا خپل بچی قربان کړي، یا خپل جایداد قربان کړي، یا خپل مال او دولت هر څه قربان کړي، یا خپل وطن پرېږدي. دا قرباني بیا ډیره مشکله ده چې ته خپل ګرمه بستر سره 15 منټو د پاره نشي پرې پوسټي، نو ته خپل وطن سره پرېږدي، ته خپل مال او جایداد، خپل جان، خپل نفس دا به څنګه قربان کړي؟ نو دینه اندازه لګي چې عاشق رسول زمونږ په زړونو کې څومره دي، زمونږ خبرې څومره دي، او زمونږ عشق څومره دي د دین اسلام سره. قران کریم کې الله تبارک وتعالى د دې په باره کې سخت وعید ذکر کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے مؤمنانو، کوم کارونه چې تاسو نه کوئ نو هغه خبري ولي کوئ؟ یعنی هغه خبري د خلینو ولي وباسي کوم چې تاسو په عمل کې نشته. نو د خلی په لحاظ سره مونږ عاشق رسول یو، عاشق رسول یو، خو د عمل په لحاظ سره مونږ څوک د انګریزا متاثر دي، څوک د هندونه متاثر دي، څوک د بل کلاړي نه متاثر دي. د هغه مطابق خپل لایف سټایل تیرول غواړي، خپل ژوند تیرول غواړي.